السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د اواز د ریډیو پاکستان د خالد شهر سانګو زین تاسو کوربا شیراز احمد شیرازي او تاسو اورئ سلسله زران دستوري ګرانو او خوږو اوریدونکو په سلسله زران دستوري کې منګه تاسو په وړاندې د پښتو یا د پښتني محاشرې هغه خلک راولو کوم چې په خپل فن خپل فیلډ کې د پښتنو خدمت کوي هم د اشعار هغوی سره داسې کار کړی وي چې هغه د ستایلو وړ کار وي که هغه لوبغاړي دي که هغه سندرغاړي دي که هغه پوهان دي که شاعران دي که ادیبان دي موږ هغه ستاسو په وړاندې راولو هغوی سره موږ خبرې اترې کوو نو په دغه سلسله کې نن هم د پښتو سوسایټۍ نه داسې یوه جنۍ داسې یوه پیغله موجود ده چې هغوی هم د پښتو ژبې یا د پښتنو ډېر زیات خدمت کړی دی او هغوی چونکې د پښتون سوسایټۍ نه بهر راغلي دي او د پښتنو نوم چې کوم دی هغه هغوی روښانه کړی دی هغوی سره به پروګرام کې خبرې اترې کوو د هغوی ژوند په هکله د هغوی دغه چې کوم هغوی کار روزګار کې د هغې په هکله ما سره پروګرام کې موجود ده زموږ د ټولو فخر زموږ د ټولو ویاړ سمر خان. السلام علیکم سمر. جی السلام علیکم. څنګه تاسو؟ خیر تاسو څنګه؟ خیر ډېر زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړو ریډیو پاکستان له مو وخت راکړو. تاسو مننه چې تاسو ما انویټیشن راکړو په پروګرام کې. سمر دا ته تاسو دغه چې کوم تاسو د سایکلینګ کوئ دې ته مو شوق د چېرته نه پیدا شو کله نه پیدا شو او بیا ته په تېر دا هم ووایئ چې ستاسو چې کوم بنیادي تعلق دی هغه د کوم ځای نه دی او چې کوم ایجوکیشن مو کړی دی هغه مو چېرته حاصل کړی دی؟ زما تعلق د کوزدې سره دی او د لوبو سره زما شوق د وړوکوالي نه و ولې چې زما ورونه به ډېر کوو باید کرکټ به هم کولې لوبې سایکلینګ به هم کوو خو په هغې ټایم کې به ولې چې موږ ته دومره خاص اجازه په کور نه میلاوېده یا مور پلار مو غوښتل چې موږ خالي په سبق باندې فوکس وکړو نو بیا چې په ورو ورو د ژوند سره مخکې چې زه بیا یونیورسټۍ ته رالم 14 مې کوو په سزکس کې نو بیا بس ما ځان له یو جاب هم شروع کړو او ورسره سپورټس هم شروع کړو نو په شروع کې خو زما مور هغې به وي چې په سپورټس کې به مخکې څه کار کې دا خو د جنکو لوبه نه ده او سیف هم محفوظه هم نه ده نو په د ټیم سره چې ما اچیومنټس وکړل او زما تقریبا 15 کاله وشو زه په سپورټس کې یم نو بیا هغه هم پوه شوه د هغې هم په ما باندې اعتماد او زما په لوبو زما په کار باندې پوه شوه وسار کمپلیټلی زما کورواله ما سپورټ کوي. سمر خان دا ته مو ووایئ چې کوم تاسو ایجوکیشن دی لکه پرایمري ایجوکیشن شو بیا میټرک شو بیا FSC شو بیا تاسو BA شو دا مو د کوم پوهنتون نه کومو یونیورسټیانو نه کوم کالجونو نه حاصل کړی دی هغه راته هم لږ ووایئ. موږ خو اصل په دې یو خو ولې چې په پلار جاب بیا په پنډي اسلام آباد کې وو نو بیا موږ ټول د ټیم سره بیا دلته رالو نو زما بیا مخکې سکول کالج یونیورسټۍ ټول په راولپنډي اسلام آباد کې ما سبق وی او ماسټرز ما فیډرل اردو یونیورسټۍ اسلام آباد نه وکړو په اپلایډ فزکس کې ولې چې زما د وړوکوالي نه پلان چې زه به په فزکس کې یا به ریسرچ کې مخکې ځم خو چې زه مخکې څنګه تلم په سبق کې نو ورسره مې په سپورټس سره هم شوق پیدا شو نو بیا د فزکس په ځای مې په سپورټس کې پروفیشنلي زه مخکې رالم. خو سمر خان که موږ وګورو زموږ پښتون معاشره ده او هلته کې د خلکو دا سایکي دا جوړه شوې ده چې هغوی فیمیل مخې ته نه اکسپټ کوي تاسو هم چې داسې مسایل راغلي دي؟ ما ته چې اکثر د پښتانه سړي یا لکانې دې څه میلاو شي حالانکې ډېر ایجوکیټډ وي او زه د تمه لرم چې دوی په دې شیانو پوهېږي او په هغه هم وایي تاسو په سپورټس څه کوئ چې نه دا موږ له پرېږدئ چې موږ به یې وکړو نو ما وایي تاسو هم کوئ تاسو چا نیولې نه خو موږ به یې هم کوو دواړه به یې کوو ولې چې دا یو ډېر پازیټیو مثبت شی دی که انټرنیشنلي تاسو وغواړئ نو په سپورټس کې چې څومره هم ټاپ ایتلیټس یا ټاپ سټارز یا ټولې جینکې او ښځې دي سرینا ویلیمز پکې ده بیا اوس یوه نوې ته 18 کاله یوه ماشومه هغه مخکې راغله په US اوپن کې ډېر سپورټس داسې دي سنو بورډینګ کې ایکشن سپورټس کې سایکلینګ کې چې جینکۍ پکې ډېرې مخکې دي خو چې بیا په پاکستان خبره راشي نو زموږ خو جینکۍ او هلکان موږ دواړه له په سپورټس کې ډېر شاته دي تر ټولې دنیا نه نو زموږ پښتانه تر سوچ کې چې کومې جینکۍ به سپورټس کوي هغه به بیا سپورټس ته په حاشي په نظر ګوري
دا خبره بیخي غلطه ده. زموږ سره دومره ډېرې جنکې دي چې هغه دومره ښه ایتھلیټس لوبغاړي دي سپورټس کې، خو هغه په حجاب کې کوي، په خپل په پرده کې په خپل چې کوم د هغو خاندان روایات او کوم فیملي ویلیوز دي د هغې سره کوي. نو لازمي نه ده چې تاسو به هر سپورټس ته پینټ شرټ اچوئ یا به شورټس اچوئ. تاسو ښه په پوره جامو کې خپل فیملي د ریکوایرمنټ او د کوم چې تاسو ویلیوز دي د هغې سره خپل سپورټس کولی شئ. سمر خان لکه څنګه تاسو وویل کنه چې زمونږ تعلیم یافته ځوانان هم دغه شانته کې سوچ لري چې تاسو سپورټ کې څه کوئ، نو دا ته وایي چې دغه د خلکو د مایند چې کوم دی دا موږ څنګه چینج کوو چې هغوی اکسپټ کړي چې او فیمیل چې کوم دی هغوی هم سپورټ ته راتلی شي او فیمیل چې کوم دی هغه هم ایکول دي د میل. اوس چې څومره خلک او زما ترونه بچي یا کزنس وغیره څومره چې دي جنکۍ هلکان هغه چې کوم زما تصویرونه ګوري یا انټرویوز ګوري نو د هغو ذهن کولاویږي. نو اوس او د هغو هم اوس سپورټس ته اکسپټنس راځي، شوق یې راځي او کول غواړي. ولې چې هغه ما ګوري چې دا په سپورټس کې دومره مخکې روانه ده، دې ته عزت هم میلاویږي، دې ته انټرنیشنل ایکسپوژر هم میلاویږي، ایوارډز هم میلاویږي او دا یو ښه فیلډ ده، مثبت کار دی. هغه به پوه شو چې اټس ا پازیټیو تھنګ ټو ډو. نو اوس زموږ سره داسې مثالي مګر پریکټیکل اگزامپلز پکار دي چې په جینکو سپیشلي د پښتنو نه د خیبر پښتونخوا د صوبې نه چې هغه مخکې راشي اوس یوه بله پوښتنه تدبیر د نوري نه هغه په سکواش کې کار کوي. بیا یوه زموږ راک کلایم په باجه وړ وه، بیا نورې جنکۍ هم په پېښور نه ډېرې رالې په مختلفو لوبو کې راځي. دا ځینې چې کوي چې به مخکې ځي، مخکې به ګولډ میډلز اخلي، د پښتنو د پاکستان نمایندګي ریپرزنټیشن به کوي په انټرنیشنل لیول باندې. نو بیا به زموږ خلک پوهېږي چې دا څومره ښه پوزیټیو کار کوي او عزت هم په علاقې جوړېږي، نوم هم جوړېږي او ګټه هم کیږي. سمر خان لکه څنګه تاسو سپورټس کې کار کوئ، سپورټس خو نور هم داسې ګیمز شته، تاسو سایکلینګ طرف ته ولې راغلي یئ؟ او زه چې کوم سپورټس کوم په هغې کې ډېر کم خلک دي. د سپورټس دوه ټایپ دي، مطلب دوه قسمه سپورټس. یو ته کنونشنل سپورټس وایي، کم چې د چا چې اسوسیشنز، فیډریشن، سپورټس ټریننګ سینټر، کوچنګ هر شی تاسو ته میلاویږي. سویمنګ وي، په هغې کې کرکټ دی، فټبال دی، سکواش دی، ټیبل ټینس، دا شیونه چې کوم دي. او بل دویم قسم چې د هغه ایډونچر سپورټس وي، کم چې زه کوم کم چې د غرونو سپورټس وي. اوس د هغې څه اسوسیشن، فیډریشن یا داسې څه انټرنیشنل ریسینګ یا ایونټس نشته، ولې چې ایډونچر سپورټس پاکستان کې ډېر نوی فیلډ دی، ډېر زیات نوی دی. او په دې کې خالي څلور پنځه کسان به یا به دوه درې په ماونټینیرینګ کې، زه په ماونټین بایکینګ کې یم، سنو بورډینګ هم کوم، یو دوه به پکې بیا په راک کلایمبینګ وي. نو په ټول پاکستان کې داسې پنځه ویشت شپږ کسان په ایډونچر سپورټس کې، ولې چې دا ډېر نوې لوبه ده. او چې کله هم تاسو په ایډونچر سپورټس کې ګورئ نو هر وخت درته بهرملکي لوبغاړي انټرنیشنل ایتھلیټس به ګورئ، په یورپ کمري کې، ولې چې هغه په دې لوبو کې ډېر مخکې دي. نو زه چې سایکلینګ ته رالم او ما د سایکلینګ انټرنیشنل سکوپ مې ولیده چې په بهر ملکونو کې سایکلینګ څومره ډېر رجحان دی، د سنو بورډینګ څومره رجحان دی. نو پکار ده چې زموږ په علاقې کې هم وشي، ولې چې زموږ سره هم هغه شانتې غرونه شته، هغه شانتې ټریک شته او زموږ چې کوم ځوانان دي په هغو کې هم ټیلنټ شته، خو د هغوی یو پریکټیکل اګزامپل پکار دی که نه، اویرنس لپاره. نو زه داسې ایکسپیډیشنز کوم او داسې لوبې کوم چې څه کم نه هغو ایجوکیټ کړي ځان چې دا هم کېدای شي زموږ په ملک کې او موږ هم کولی شو. سمر خان تاسو ریسنټلی هم د K2 ته تللي وې، هلته کې دغه ایډونچر سپورټس چې کوم دی هغه کړی و. دغه سفر مو سره راته ووایي چې سټارټ مو له چا ته نه اخیستی و، څنګه هلته کې لاړئ، په دغه سفر کې تاسو ته کوم مشکلات راغلي وو؟ زما چې کوم سپورټس دی ماونټین بایکینګ هغه کېږي په غرونو باندې، دا په غرونو سپورټس دی او دا انټرنیشنلي په څومره چې ایتھلیټس دي هغوی چې د ګورم ولې چې د لرنینګ سورس زما سره فی الحال کې انټرنیټ دی. پروفیشنل کوچز خو دلته نشته نه، زموږ لوکل برانډ شته نه، داسې تاسو ته لرنینګ اپورچونټي په خپله به هر څه کوو، یوټیوب نه ویډیوز وګورو. نو دا کارونه انګریزان تقریبا په 40-50 کالونو نه کلونو نه دا کار هغو کوي، کم چې اوس مونږ زه په ګلیشیر سایکلینګ کوم یا K2 بیس کیمپ ته ځم. نو ایوریسټ بیس کیمپ ته ډېر شی 100 درجن خلک به تللي، په غرونو باندې په دې لوړو غرونو باندې په لینډ مارکس باندې څومره خلکو سایکلینګ لوبې کړی، خو مونږ ته نه ده کړی یا دلته داسې کلچر نشته. نو ځکه ما K2 بیس کیمپ ته سایکلینګ وکړو، ولې چې دا هم
د ایوریسټ پهاړ نه چې کوم غر دی هغې نه خو کم نه دی، دا هم دنیا دویم لوړ غر دی، سیکنډ هایسټ پیک یې چې دی. نو چې ایوریسټ بیس کیمپ ته سایکلینګ کېدای شي نو کې بیس کیمپ ته ولې نه شي کېدای، موږ یې ولې نه شو کولی. نو خیر دا بیا پراپر مې یو ویډیوګرافي یو فلم هم جوړ کړو، په هغې کې د کلایمیټ چینج ذکر هم و، د سایکلینګ پروموشن ذکر هم و چې څومره ضروري ده زموږ لپاره سایکلینګ کول، ولې چې سایکلینګ دا یو سپیسیفک خاص طور کې یو سواري دی چې کم نه پولوشن یا ماحولیات یا آلودګي نه کېږي. دا د ماحول دوست هم دی او صحت هم په دې سره ښي. نو موږ ولې ګاډي او جیپان او موټر سایکل دا ولې نه پرېږدو، په سایکلینګ سفر ولې نه شو کولی. تاسو چې کوم دغه K2 بیس ته اوس هم د کوم ریسنټلی تاسو تللی یې که نه، دغه سفر هغوی سره راته لږ ووایئ چې د هغې سفر سټارټنګ مو چېرته نه اخیست؟ دا تقریبا 15 ورځو سفر و، 2 هفتې مې ولګېدې او په دې کې چې شپږ سټیجز دي. نو یو آخري کلی چې کوم نه دسکل د هغې نه سکول هم ده، د هغې نه دا ټول سفر ایکسپیډیشنز شروع کېږي د K2 له چې څومره کسان ځي. نو ما د سکول نه خپل سفر شروع کړو او سټیج وایز یو اولنی سټیج بیو راشي، بیا پکې اردوکس راشي، بیا پکې غورو راشي، بیا پکې کنکورډیا، بیا K2 بیس کیمپ، پنځه شپږ سټیجز. نو ځای په ځای چېرته چې ماته ځای میلاوېدو یا موقع میلاوېده نو ما به سایکلینګ کوو. په هر پوره ټریک باندې سایکلینګ نه شو کېدی ولې چې ډېر ګران و. نو ډېر ځایونو کې مې داسې دی چې سایکل مې خالي نیولی و یا به مې په زوره چلاو یا به مې چوت کړی و. نو ټیکنیکل ځایونه هم پکې ډېر وو، اوبه به پکې راتلې، سیندونه به پکې، ولې چې ګلیشر ډېر زیات ولي کېده نو هغه یخ اوبه به وهېده په ټولې لاره. نو یخني هم ډېر زیاته وه او هر سټیج سره به لوړه هم ډېر زیاته ده. مطلب آخري هایټ ته چې موږ تللي وو نو هغه وه 5000 میټرز نه بره وه، 5100 میټرز وه. او تر ټولو نه اوږد سایکلینګ رایډ هم ما ته په ګورډن آسټن ګلیشیرز باندې میلاو شو، کوم چې په K2 بیس کیمپ بیخي په خپو کې چې کوم سپین اوږد ګلیشیر راځي او په کوم چې کنکورډیا بلتور بیا خو دا ګلیشیرز ټول په آپس کې میلاوي نو هغې ته ګورډن آسټن ګلیشیر وایي. او د هغې نه پس بیا K2 بیس کیمپ وي او بیا K2 بیس کیمپ لوړه شروع شي. دغه سفر هم لکه ظاهري خبره ده چې یو فیمیل لپاره ډېر زیات ګران سفر وي که نه، تاسو ته په دغه سفر کې کوم مشکلات راغلي چې کله تاسو دغه K2 بیس کیمپ کې تللئ؟ زه چې تلم نو د ټولو نه مخکې خو دا ده چې ټرینینګ مې ډېر زیات پکار و. نو کال نیمه خو ما ځان ټرین کړی تیار کړی او زه په لوړو تلم، سایکلینګ به مې کوو، هایکینګ ځانله پریکټس، نیوټریشن پلان مې ځانله جوړ کړی، بیا مې سامان دي سره اخیستی و چې ټینټ کیمپس دي چې هغه پای کې زما یخني یا زما د ټیم یخني نه کېږي. هایټ سیکنس چې زموږ ونه شي نو اوبه به هم ډېرې زیات څښلې، خو ورو په ورو یا ورځ په ورځ چې به مونږ مخکې تلو نه لوړه او یخني او بل دا دی ټول سفر په ګلیشیر باندې و. نو ښکته پورته ګلیشیر ټول داسې او ځای په ځای به پکې کریوسز وو، مطلب تندې به پکې وې ډېرې هغه ډیپ کریوسز به پکې نو ځای په ځای به بیا تاسو په سامان پاس کول، ټوک به وهل، اوبه کراس کول او په واورې به مونږ د K2 په واورې به هم سفر و، په واورې اوبه به هم څښلې، د واورې په اوبه به هم خلاصېږو. نو دا تقریبا 2-3 هفتې ټول بس تاسو په واورو تېرېږي. اصغر خان دا ته مو ووایي چې تاسو کله دغه د K2 بیس کیمپ ته لاړئ، د هغې نه پس ځینې خلک په سوشل میډیا باندې ټکي ستاسو خلاف لګیا وو چې دا یو دا ګران کار دی او مطلب چې دا یو قسم لا هسې لګیا ځل لکه ترېما. دا خلکو ته بصیر غواړي چې کوم همیشه د انسان کامیابۍ نه جهیز کېږي هغوی سپورټ په ځای تنقید باندې تنقید کوي. یو خو زموږ د خلکو خبره دا ده چې دوی یو دم ریزلټس غواړي که نه او داسې ریزلټس غواړي لکه په انګریزانو ریزلټس غواړي. نو که انګریزانو ریزلټس که تاسو غواړئ نو موږ له فیسلیټیز هم لوبغاړو لکه انګریزانو په سټینډرډ راکړئ که نه. د کوچنګ خبرې چې کوو بیا څوک نه اوري، د نیوټریشن خبرې چې کوو بیا څوک نه اوري، چې د سپورټس خبرې کوو بیا څوک نه اوري. خو چې په خپل محنت باندې په تش جب باندې په زخمي حالت باندې موږ څه کار وکړو نو بیا به وایي ښه دا خو یې داسې نه داسې کړی دی، داسې ولې نه ده کړی فلاني انګریز. نو فلاني انګریز خو د کروڑو سپانسر ورسره ګرځوي، پوره کال هغو په ټرینینګ باندې د هغو خو زموږ په شانتې ژوند نه چې موږ به 9 to 5 جاب هم کوو، ځان له به ګټه به هم کوو، خاندان او فیملي والا هم ساتو، بیا به په ویکینډ کې سپورټس کوو او ریزلټس به زموږ نه داسې غواړي لکه چې په انټرنیشنل لیول.
دا ټول ګراوند نه بیخي ته ګراوند لیول زموږ سپورټس لټریسي په پاکستان کې زموږ سپورټس کلچر چېرته دی ټول 11 بجې پاسي هلته هر انګریزو سهار 5 بجې پاسي ارلی رایزرز مونږ نه یو ښه بل دا په سپورټس باندې مونږ نه پوهېږو خو چې بل څوک کوي په هغې باندې به مونږ خبرې هم کوو دا چې اکثر د دې کسانو ورته فیسبوک آی ډي کوله او کوم چې زما په سپورټس باندې خبرې کوي وایي دا خو پاسبل نه ده دا خو هیومنلی پاسبل هم نه ده حالانکې دا کارونه 30-40 کلونو نه ما وي چې انګریزان کوي نو زه چې تا خو هر ریزو ګورم نو یا به څوک په بینک کې جاب وي یا به څوک انجینرینګ وي یا به څوک کپړې خرڅوي او دغه غټې خېټې به یې نیولې او د سپورټس په ABC به نه پوهېږي او هغه به خبرې داسې کوي لکه د سپورټس ایکسپرټ او په دې کې خالي عام عوام نه زموږ چې کوم پولیټیکل خلک دی جرنلسټ دي who have zero credentials and experience of sports, even those guys are talking on sports. Just because a woman has achieved something which they have never ever imagined. داغونه چې خپل ونه شي هغه وي چې دغه ټول دنیا نشي کوي چې موږ نه شو کوي دا خو بیسي لایک چایلډش خبره چایلډش مایند سیټ دی شو په شروع کې به خبره ډېره خرابولم خو 15 کاله شوي چې زه سپورټس کې ځان له خپله سپورټ کوم کار ځان له خپله پیدا کوم سپورټس ځان له خپله پیدا کوم نو زما په دغو په خبرو باندې هېڅ پروا نشته د هغو پاتې زیرو کنټریبیوشن دی زموږ په سپورټس کې ټولې جینکې څومره چې په سپورټس کې دی هغه ټول ځان له خپله محنت کړی and they are self-made. We don't give any credit to government or any so-called authority who have stood with us or on us or supported us. We are doing everything on an individual basis. People like you, to come to sports school, come to Mungara, we are really thankful to you guys. تاسو د لاسه زموږ خبرې زموږ چیلنجز یا زموږ اچیومنټس مخکې لاړ شي بل چې نور کم خلک خبرې کوي هغه لګیا کوي په ټول عمر بالکل زموږ خو دغه کوشش دی زموږ چې کوم دا سپیشلی چې کوم فیمیلز دی هغه مخې ته راشي او هغه نورو فیمیلز لپاره یو مثال جوړ شي چې هغوی هم راشي او څنګه موږ ګورو زموږ چې کوم فیمیلز دي هغه د مختلف گیمز نه ایون چې هغه د سټډي نه هم محرومه پاتې کېدلی شوي دي نو موږ غواړو چې هغوی مخې ته راشي او ستاسو څنګه چې کوم فیمیلز دي هغه یقیني طور باندې کې هغوی لپاره رول ماډل دي هغوی به تاسو ته ګوري مخې ته به راځي دا ته ووایي سمه چې اوس به پورې تاسو په دغه فیلډ کې په دغه سایکلینګ کې کوم ایوارډز ملاو شوي دي او چا نه مو ایوارډز اخیستي دي زما نه تر ټولو غټ اچیومنټ چې دا ما ته په امریکا کې ملاو شوی په سپورټس ایکسچینج پروګرام کې تللي مو د امریکا تر ټولو نه غټ بلکې د دنیا نه یو غټ سپورټس چینل دی ESPNW په هغې نه ما ته اچیومنټ ایوارډ او انټرنیشنل ټریننګ ملاو شوی د 2 میاشتو هغې نه پس ISPR دی دوه ځل سپانسر کړم بل پاکستان کرکټ بورډ او PSL مالا ایوارډ راکړی او همارے هیروز گورنر پنجاب راله سپورټس وومن آف د ایئر ایوارډ راکړو بیا کانکلیو پاکستان کراچي کې یو نیشنل لیول باندې ایوارډز و په سپورټس په هغې کې ماته ایوارډ میلاو شو پرائڈ آف پاکستان د پاکستان آرمی اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان په دې 23 مارچ 2021 کې ماته میلاو شو او WWF سره ایز این آرمی ایز ا ګډول امبیسډر هم کار کړی او سایکلینګ مې پروموټ کړی د ایکورل د نیشنل انټرنیشنل لیول باندې اچیومنټ او ریپرزنټیشن زما پوره کوشش چې ما د پاکستان وکړم چې چا ته راته موقع میلاو شي او چې د انټرنیشنل میډیا باندې پاکستان او اسپیشلی د پښتنو چې کوم دروغ او نیگیټیو منفي ایمیج چې ښایي زما پوره کوشش دی چې زه هغه صفا کړم چې پاکستان کې او د پښتنو کې هم داسې کسان شته دي چې نټۍ والا کار شته کوم چې پوزیټیو کار کوي سپورټس پروموشن کوي خپل محنت کوي پاکستان has a lot of opportunities خو دا ده چې ډېر انفراسټرکچر ولې نشته داسې پلیټفارم نشته دا پلیټفارم په خپله جوړول غواړي دا ته ووایي چې تاسو د پاکستان نه علاوه نورو کومو ملکونو ته تللي او هلته کې د پاکستان نمایندګي کړې ده د امریکې نه علاوه زه رشیا ته تللی یم هلته مې په سپورټس ایز ا سپورټس ایتھلیټ او ایز ا فاؤنډر اف سپورټس کلب سمر کیمپ ته تللی یم دلته دغه یو سپورټس کلب هم دی په هغې کې د ماونټین بایکینګ او سنو بورډینګ ایونټس او ټریننګ کوم په ډفرنټ ځایونو کې او بل دا ده چې زه ایسټ افریقا ته تللی یم او ورته په اعظم افریقا چې د کومه نه ډېره تر ټولو نه لوړ غر د روف اف افریقا کې ماته وایي کلیمنجارو د هغې لپاره هم سایکلینګ کړی
سمر خان په اخره کې به هغه فیمیل ستا یا هغه پلیئر ستا چې کوم کې ټیلنټ شته خو هغوی د اپورچونیټیز نه میلاودو له کبله بهر ته نشي راتلی هغوی خپل هغه گیم نشي کولی هغوی ته به څه پیغام غواړئ؟ زمانه بس د یو سپورټ هر څوک کوي هر دویم کس بېشک که په سپورټس کې که سپورټس کول غواړي او که په الریډي په سپورټس کې هغه دا ته ضرور کوي چې په سپورټس کې موږ کریئر څنګه جوړ کړي په سپورټس کې موږ ګټه څنګه وکړو ولې چې موږ ته په میاشت کې سیالري څه ملاویږي نو هغو ټولو ته به زه دا وایم چې خپل په دې ټایم کې زموږ تر ټولو نه غټ ټول او تر ټولو نه غټ پاور چې کوم دی سوشل میډیا دی نو تاسو چې څومره محنت کوئ څومره کار کوئ او په سوشل میډیا باندې اکټیولی ضرور شیر کوئ تر ټولو سره ضرور شیر کوئ چې تاسو څومره محنت کوئ څومره چیلنجز دي او کم اچیومنټس تاسو وکړل ولې چې تاسو څومره ډېر سټینډ فالوینګ وي څومره به هم خلک پیژني او څومره به تاسو ته موقع ډېر میلاویږي سپانسرز به درته ډېر میلاویږي د خپل سوشل میډیا ایگزسټنس باندې لږ کار وکړئ آن ګراؤنډ خو کار کوئ خو په سوشل میډیا باندې هم خپل یو آیډنټیټي جوړه کړئ چې خلک تاسو وپېژني او هغه خلکو ته بس یې غواړئ چې کوم ستاسو په دغه سایټ کې باندې لږ تنقید کوي ستاسو چې کوم دغه حوصلې دي جذبې دي هغه د کمولو یا دغه ماتولو کوشش کوي زه به هغه ته وایم چې که زما نیت صفا ده نو زما رزق او زما کامیابي خاص په الله په لاس کې او زما د خپل نیک کامیابي او ریسپیکټ او اچیومنټس دا هر څه به میلاویږي نو که دا څومره هم خبرې وکړي یا کوشش وکړي نو زما هېڅ هم نشي کولی زه به انشاءالله خپل سپورټس کوم مخکې د دې نه مخکې انټرنیشنل کنټریز سره هم تم افر ډېر اچیومنټس به کوم فور مای سیلف اینډ فور مای کنټري ډېره زیاته مننه یو جهان مننه چې موږ له مو وخت راکړو ریډیو پاکستان له مو وخت راکړو زموږ دعاګانې تاسو سره دي زموږ نیک هیلې تاسو سره دي الله دې وکړي چې تاسو نور هم مخې ته لاړ شئ د پښتنو نوم روښانه کړئ او دغه شان د پاکستان نوم روښانه کړئ انشاءالله ډېره مننه تاسو